د دې مقام ابراهیم نه لږ شاته اړخ ده چې یو څو قدمه دي سړک روانې دلته کې لاندې کوهې دي د دې اوبو نوم دی ماء زمزم د زمزم اوبه ابراهیم علیه السلام خپل بیبي هاجره او خپل ورکوړي بچی د اسماعیل هغه دغه ځای ته راوسته کعبه رانه وه واپس روان شو ښځه ورپسې چیغې وایي په دې ځنګل کې په دې دشته کې په دې بیابان کې مونږ دې شاته پرېښو ابراهیم علیه السلام جواب نه ورکړي یو ځل دوه ځله درې ځله چې هغې اوازونه ورکړه د پیغمبر بیبي وه د پیغمبر مور وه عقلمنده وه نو بیا جواب اواز ورکوي چې الله حکم درته کړی دی ابراهیم علیه السلام سر خوځولو چې او بیا ورته بیبي جواب ورکړه چې بس په مخه دی ښه الله چې درته حکم کړی دی نو الله به زمونږ حفاظت کوي ابراهیم لاړو علیه السلام مور او ورکوټې بچی پاتې شو یو څو ورځې هغه توخه روټۍ اوبه وغیره استعمال کې عرصه ختم شو د څښلو اوبه هم د رقم نه لګېده خوراک هم ختم شو د هاجرې رضی الله عنها په سینه کې پۍ هم ختمې شوې بیا به په خپله هم تږې شوه او اسماعیل علیه السلام هم تږې شو نو هاجرې د ځان لپاره د اسماعیل علیه السلام لپاره د اوبو په تلاش کې ګیر شاپېره منډې رامنډې والي خوا کې جوختې دوه غونډۍ وې مخامخ دې اړخ ته د صفا غونډۍ وه او دې اړخ ته د مرو غونډۍ وه دې غونډۍ ته به وخته او ګیر شاپېره به کتل که څوک انسانان په نظر راشي قافله په نظر راشي کلي لوګې په نظر راشي وربشمه چې مایوسه سبا شوه بیا به را روانه شوه مروه ته هلته به ودرېده او بیا به اسماعیل طرف ته کتل شرمخې ونه خوري زمرې ونه خوري ګیدړې ونه تخلي نور څه تکلیفونه رسي د صفا او د مروه په دې منځ کې یو داسې لاندې جوړه کنډه وه دې ته به چې راکوزېده نو اسماعیل علیه السلام به د سترګو نه پناه شو نو منډه به یې کړه زر بیا به چې چړۍ ته وختله بیا به هغه په نظر راغله نو مایوسه شوه راغله چې کتلې نو اسماعیل علیه السلام چې کوم ځای کې د لوږې او د تندې نه پوندې والې هغه ځای کې چینه ده او به یې راخوټکېږي را روانې دي د هغه وخت نه د اوبو د چینه روانه ده او انشاءالله د قیامت ورځې پورې به دا رواني او بیا دغه عمل د هاجرې د صفا او د مروه ترمنځ منډه الله خوښه شوه نو د قیامت د ورځې پورې الله دا د حج د عمرې حصه وګرځوله او په هغه جوړ ځای کې منډه دا د الله خوښه شوه د هم د حج د عمرې حصه وګرځوله دې غونډۍ ته صفا وایي او دې ته مروه وایي او په منځ کې هغه جوړه کنده